لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل صدق الله العظيم سورة السجدہ یوشتم پارا دروشتم نمبر آیت دی د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکوع کې هم د الله پاک هدایت بیان شو او په دې رکوع کې هم د الله جل شانه د طرف نه هدایت ذکر کیږي اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی چې منګه موسی علیہ السلام ته کتاب تورات ورکړو ته د دې کتاب او د موسی علیہ السلام د ملاوېدو نه په شک کې مکیږي او دا کتاب او موسی علیہ السلام موږ د بنی اسرائیل د هدایت د پار را لېږل پدې آیت کې پدې لفظ کې د مل لقائه په ضمیر کې علماء مختلف تفاسیر ذکر کړي یو تفسیر قاضی بیضاوی رحمت الله علیه دا کړی دی چې دیزه کی دا ضمیر د مل لقائه دا راجی دی کتاب د موسی علیہ السلام تا نو مانو مطلب بداشي چې اے پیغمبر علیہ السلام څنګه چې موږ موسی علیہ السلام ته کتاب تورات ورکړو دا چې کتاب بتا ته هم موږ درکو پدې کې شک مکو موسی علیہ السلام ته کتاب ملو طالبم کتاب درکو موسی علیہ السلام ته تورات ملو طالبم قرآن درکو او دویم تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دی چاہا تفسیر مدارک ذکر کردی چی من لقائہی کداہو ضمیر راجی دی نبی موسیٰ علیہ السلام تا چی تب موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات کے پدی کے شک مکہ و ملاقات پدی کی او موسیٰ علیہ السلام سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درے پیری ملاقات کردی دی اولا پیرا ملاقات دا نبی علیہ السلام دا معراج پشپبان دی چې نبی علیہ السلام پلار باندې روان دي د سری غونډه سره خوا کې د موسی علیہ السلام خبرو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدل چې موسی علیہ السلام په خپل قبر مبارک کې مانځت ولاړ دي او مونږ کوي یو ملاقات دو حدیث مسلم شریف ذکر کړی دی چې موسی علیہ السلام په قبر کې مونږ کو او نبی علیہ السلام کو قتل نبی علیہ السلام خپل فرمائی وهو قائم يصلي في قبره چې ما په داسې حال کې موسی علیہ السلام ولیدو چې هغه په خپل قبر کې مونږ کو او ولاړو دا دلیل دی خبرې دي چې پیغمبران په خپل قبرونو کې عبادت کوي ځکه دا د جنت باغی چی او په جنت کې خلک عبادت کی مزي وي خوندونه وي د الله نعمتونه وي نو موسی علیہ السلام سره اول ملاقات د معراج پشپا د سری ډیره کې سره خوا کې د موسی علیہ السلام په قبر کې
د مانځه په حالت کې ملاقات وشو موسی علیہ السلام ژوند دیو زکه مرز کو او نبی علیہ السلام ولیدو زکه دا د نبی علیہ السلام معجزه و د کار انسان قبر کې لیدل نشي کولی الله پاک نبی علیہ السلام ته خود د نبی علیہ السلام معجزه لکه څنګه زموږ د مسلمانان عقیده ده چې پیغمبران په خپل قبرونو کې ژوند دي دا غي یو دلیل د موسی علیہ السلام دا منظم دي کړ چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ما ولیدو او مونږ کو په ولاړه دا دلیل د دې نه دی چې دی ژوند دي په دې قبر کې ولې مړي منځونه کیسي او دا دلیل د دې خبره دی چې دا د جنت باغچه ده ځکه په جنتونو کې خلک ژوند دي وي نه چې کوم خلک وي چې په قبر کې ژوند نشتا هغه غلطه وي د دې حدیث نه خلاف لګیا دي اول ملاقات د نبی علیہ السلام دا شو د ملاقات د موسی علیہ السلام سره د نبی علیہ السلام په بیت المقدس کې شروع نبی علیہ السلام چې بیت المقدس ته ورسېدو معراج پښپا باندې او نبی علیہ السلام وکتل پیغمبران ټول حاضر شو او نبی علیہ السلام سره ورسره ملاقات په بیت المقدس کې نو د نبی علیہ السلام به ملاقات په بیت المقدس کې نبی علیہ السلام بیا جمع ورکړه او د ټول پیغمبران یې مقتدیان شو امام الانبیاء د پیغمبران امام صفت او لقب وتدغزه کې ملو شو دا دیم ملاقات او دریم ملاقات نبی علیہ السلام چې الله پاک اسمانونو تبوت او الته ولا تحفه ورکا او فریضه ورکا چې ستا امت په 50 منځونه کوي واپس چې راتلو موسی علیہ السلام ته تاسو په پښپغم اسمان کې چې صدر ته ملو شو وای ما ته 50 منځونه ملو شو الله پاک تلل شو درخواست وتاو چې دا منځونه ډیر دي او دارا تلکم کا امت دې کمزوري دي او دا بکول نشي یو پیر لاړ دویم پیرا پنځه منځونه به کمیدل نه پیری لاړ 15 منځونه کم شو صرف 50 پاتې شو چې نن مسلمانان هغه 15 منځونه نه کوي 15 منځونه پاتې شو ټول منځونه سو 50 اجر د 500 دی او کوي به 500 ثوابونه اومغه دي لیکن چې وی خو کې کړه او چې د سار مستا په بستر باندې شي او د ماسوتن مونږ په اجره باندې شي او د غرمې د پکار کې شي او د مازیګر د پکرکټ کې شي او د ماخام د اجره کې شي نو څه د خیال لري د نبی علیہ السلام هغه بهترین نعمت تا چرته پزیر او ځا خطا زایق د 50 منځون اجر ته د 50 تو ملاويږي په 50 باندې نور د الله نصب وړ نو نبی علیہ السلام د موسی علیہ السلام سره دا درې پیری ملاقات کړي نو په دې آیت کې اشاره دغه ملاقات د نبی علیہ السلام د موسی علیہ السلام سره دا ډول تفسیر په دې آیت کې مفسرین ذکر کړي نو یو تفسیر د کتاب متعلق او دیم تفسیر د موسی علیہ السلام متعلق بیا الله پاک فرمایي چې موږ په دې بنی اسرائیل کې بعضی کسان د دوی امامان او مشران وګرځول او د امامانو صفاتونه بسوي دو صفاتونه بدلوي مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکي چې دا امام د پاره دو صفاتونه دي چې حقیقت کې شریعت وته امام وي اول صفت دا چې دی به صبر کوي صبر با تفسیر جلالین لیکي چې صبر به خپل دین باندې کوي عقیده به بدلی را بدلی نه چې کوم ځای ډیر ملاوي کې عقیده بدلاوا داسې بنه کوي نن سبا یارانه خو نه سبا د پیسې ده نن یو شی وی سبابل شی بلغبل شی چې کوم جډيري پیسې ملاوي التزان نسي نه صبر بکې په خپل دین که ملاويږي او کنه ملاويږي ته په خپل دین کې لکوسي عقیده بنه بده عظیم چې مسلمان وي چې د عقیده پختګي زده کما
نو د افغانستان د مجاهدینو نه دې زده کړي خپل بچي قربان مال قربان ځان قربان کور قربان عقیده کلکه ساتي کافر ته وي دشمن دې پرېدم دی نه کافر جرګه کوي محنت کوي پرې نه دې پرېږدي تر دې چې خپل قرباني ورکړي مال قربان جان قربان اولاد قربان هر څه قربان خو یقین او ایمان څومره مضبوط دي موږ یو مریض موږ ته خبره کوله و یو غټ کافر مونږ ګیر ګور ایمان ته ګوره ها نن زموږ مسلمانانو ایمان اموري سب کله کله دلته راځي یو غټ خر مو ګیر د دې داعش والا داعش والا په افغانستان کې ظالمان طالبان خلاف جنگي چې ګیر مو کراته وي چې دارا ترا پرېګ دی او در لبدر کو 10 लाख روپے او یو بدل رشتم در کو خزبم در خدا را تبرک دی وای مونږ وای چې مونږ الله ته جواب ورکو 10 लाख روپے خو مونږ والو اخرت کې بس جواب ورکو بس یې ملګرو مونږ څه ول ایمان دی ته نن مونږ مسلمان په 10 روپے ایمان خرابوي فصل روپے قسمونه خوري پر دې حق خوري 0 روپے ولا روپے خلاړي فصل روپے خلق قسمونه خوري په حرام ناجایز طریقه پیسې پیدا کوي دې ته نګوري چې اخرت شته کې نشته جنت دوزخ شته کې نشته نو امام اول صفت هغه د چې دی به صبر کوي په خپل دین بکله کې که په عقیده باندې مړ کېږي کلک به اوسې کې عقیده به نه بدلې نن سبا خدا سیم چې خزه د کومې عقیدې کې سبا کوله سړی ما شان پیر تکړی لکه ولی یار به رشتہ کړي بس یاران پکې رشتہ کې پیر تکړی لکه دا ولی یار عجیب سوکنو خدای دې فیکا تاسو پاکستان د خزه په دین شي چې خزه ارته ولر دې مسله چې ګذرګل دې غیرت شرم در کې نشته دا یاران نشته دې ته دین نه وي دا خواهشات دي چې کوم طرف ته لاړ خپل دین دی ته وي دین خو دې ته وي حضرت بلال حبشي رضی الله عنه کافرانو وته د الله نو ماخلا کم قسم قرباني ورکول خو دین پرې خودو د الله نو پرې خودو دین داو پتا غو معمولی ګرما وام نه راغله متکی د خبر تکړي دا دین نه دي چې په یو عقیده اوسېګا که په هر عقیده خو کله اوسېګا کفاره وي ټیک یو سړی وي چې غیر مقلد کی استاد دین او عقیده حساب د الله سره خو کله کوسېګا بدلېګا ما یو سړی وي اهل سنت یم کله کوسېګا بدلېګا را بدلېګا ما ځکه نن بدل شي سبب بل خو لاړ شي سبب د قادیانی جوړ شي سبب د نشیه جوړ شي نه بس په یو ځای کله کوسېګا کفاری اوسېګا استغفر کاده کله امام اول صفت داري چې دی به صبر او دویم صفت د امام دادی چې دی به د الله په آیاتونو باندې ایمان ساتي که دا دو صفتونه پکې وي ایمان او صبر خدا د امامت اهل دی او که دا پکې نه اهل د امامت نه دی اوس تراشه زمنګا د وطن چې کوم امامان دي حکمرانان او مشران تو ګور چې دی کې داشتا زمنګ وزیر اعظم سے خنزیر اعظم سے وزیر اعظم سے نا خنزیر اعظم د سکانو د پاره او قادیانانو د پاره او شیعاګانو د پاره ارزه آزاد د مسلمان د پاره غم دا مسلمان دی تو ګوره د کې دوه صفاتونه شته نه مسلمانې شته نه چې مسلمان یې جمعه رانه ابل ورځ په درې ورځې کې په سکر کې ول جمعهتون روان کړی مسلمان دی ته ته تبلیغ اجتماع په دنیا کې یو لوی مرکز دی هغه بند کړل لکه د ایمان دی ته جمعه بند کا مدرسه بند کا مسلمانان تنگ کا د ایمان دی قادیانه خوشاله کا سکھ خوشاله کا هندو خوشاله کا شیعه خوشاله کا او ای ایمان لر بی ایمان بچیا ایمان دی ته دا د امامت اهل نه دی خو جام چې اوټ ور کړی دی اخرت کې به د دې حساب ورکوي اخرت کې به ګوري دا تپوس کوي
چې څنګه چل دی تا خو ویلو کنه چې دا زمونږ مشر دی او دا زمونږ د مشر اهل دی الله بدل تپوس کی ځان تیار ساته امام کې بسو صفاتونه دعا یو صفت د کې به صبر وي او دویم صفت د کې به ایمان وي ایمان نی یا صبر نی دی بد امامت اهل نی معلومه دا شوا امامت د پار ایمان او صبر ضروری دی او بیا الله جل شانه فرمای چې دا مشرکان د مکی په دې ځمکه باندې ګرځي نو د مخکنو قومونو په ځمکه باندې دی ګرځي فاغې نه دی لګي برت واخلي کړه دې چې کله شام ته ځي د دې بن اسرائیل په دې علاقو دي تیریږي نه نو چې هغه موږ هلاک کړیو او هغه عملونه ګډ وډ ټول دې مې برت والي داسې دې نه کوي باغې دې سبق زده کی او بیا الله پاک د خپل قدرت نه ذکر کوي چې تاسو ګورئ من پزمکه باندې وبرو ورو چې کوم چاړ ازمکه باغې باندې وبراشي هغه مزیدار پسرون را زرغون کی هغه تاسو د پیدیم وی او تاسو د سارو د پیدیم تاسو یې خوري او تاسو ساروي خوري دا وبک الله نو نازل کړ دا نعمتونه به تاسو څنګه حاصل کړ دا الله نعمتونه ته وګورئ او نافرمانی مکوئ بل دې صحابه کرام او دې مشرکان ته وی چې ان قریب الله په منګ باندې راحت راولي او منګ به د مکه مکرمه فتح کو دې کافرانو په ټوکی کولی کم دالک استاسا فتح تاسو بچوي مکه او فتح کو کم دا د فاطمه کې نه وړاندې دې په ټوکی کولی الله پاک په دې آیاتونو کې هغه ته اشاره کوي یا چې دې ته د عذاب وعید وورول شو الکه د الله نه او یریږي نافرمانی مکه عذاب براول دی به کم دغه عذابونه چرته نشته کتا سرشتنی عذاب راولي نو الله فرمایي چې عذاب راولما نو ګور استاسو فریادونه او کتا سو بیا ایمان وروړي بیا به تاسو ته فایده نه درکې نو ګور اوس ایمان وروړي توبه وباسي او نافرمانی مکوي او بل الله پاک نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې دا کافران تا ته تکلیف در رسي بس ته اعراض مخواړه انتظار کوا دې ته موږ د دې بدو سزا ورکو نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلی ورکړي نو الله پاک فرمایي ولقد آتینا موسی الكتاب او بتحقیق سره موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات فلا تکن پستمکیگا فی مریتن پشک من لقائی دا ملاقات دا کتاب دا موسی علیہ السلام نا وجعلناہ من گرزول دا کتاب تورات و موسی علیہ السلام ہدن ہدایت لبنی اسرائیل دا پارا وجعلنا منهم ائمتا او من گرزول بازی دا دی بنی اسرائیلنا امامان یهدون بامرنا چې دی رهنمایي کول زمون په حکم باندې لما صبروا هر کله چې دی صبر کو په خپل دین باندې او په تکالیف باندې وکانو بیااتنا یوقنون او دی او زمون پایاتون باندې ایمان ساتون کی ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامت بیشک است رب فیصلو کی پما بین د دوی کی پورز د قیامت فیما باس کی کانو فيه یختلفون چې دی پای کې اختلاف کوي اولم یهد لهم آیا ندی کار شوی دی مشرکان د مکی تا کما هلکنا من قبلهم من القرون سمر ډیر من هلاک کړي دی وړاندې د دوی د خلقنا يمشون فی مساکنهم دی ګرځي په وخت د سفرونو کې د دوی په کورونو باندې ان فی ذلک الآیات یقینا پدی هلاکت د دې قومونو کې خامخا عبرت او نقید الله د وحدانیت فلا يسمعون ادي نوري سوچ او فکر نه کوي اولم يروا آیتین گوری انا نسوق الماء الى الارض الجرز چې موږ روانو وبوس مکی او چې تو شاړز مکی تا فنخرج به زرعا پس موږ رو بازو بدی وبو باندې فصلنا تاكل من انعام وانفسهم چې خوري داغي نه ساروي داغي او د دوی نفسنا دی پخپلا افلا يبصرون دین گوری ويقولون متى هذا الفتح او ويدا مشركان كل ويدا ورز د فتح ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام یوم الفتح ورځ د فیصله لا ينفع الذين كفروا فیدن ورکی کسانو ته چې کافران دي ایمان د ایمان راوړل
ولا هم ينظرون ان بدی تمهلت ورکړي شي فاعرض عنهم فاستعراض كذبینا وانتظر انتظار کوا انهم منتظرون بشک دی هم انتظار کوونکي دي واخر دعوانا